نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیت اللہ شریف دی سلورو گٹونو نم دی ارکان اربعہ. اکم گٹ کی چدا تور کانی لگے دلی دی دی نم دی رکن دا حجر اسود او بیا د دې نه چې کوم مغرب اړخ ته دي لکه دا ګوټ دې ته ویل کېږي رکن یماني. یو شمالي دیوال کې چې کوم مشرقي ګوټ دی هغې ته وایي رکن عراقي او چې کوم شا اړخ ته دی هغې ته وایي رکن شامي. د حجر اسود د ګوټ او د بیت الله شریف د دروازې چې کوم ګس دور شل دی د دې ترمنځ 100 میټر تقریبا چې کوم دیوال دی د دې دیوال نوم دی ملتزم. دې ته ملتزم وایي. او په دې ګوټ کې چې کوم کاڼي لګېدلې دي د دې نوم دی حجر اسود. او دا چې کوم وخت کې الله رالیږلو نو یو کاڼي او دا اول د الله جل جلاله د طرفه ابراهیم علیه السلام د الله رالیږلی چې کله هغه د الله په حکم سره د کعبې تعمیر کولو. یا مختلف طوفانونه راغلي دي، جنګونه شوي دي، دا کاڼې متاثره شوې دي. نو موجوده وخت کې دا تقریبا 7 یا 8 ټوکرو کې تقسیم دي او هغه غټو ټوکرې د کجوري ده دانی عمره ده. په دې بیت الله شریف شمالي دیوال نه چې کوم بهر د سینې عمره ګول دیوال راتاو دی د دې دوه نومونه دي. یو نوم یې دی حتیمه او بل نوم یې دی حجر اسماعیل. حجر اسماعیل د بیت الله شریف د دیوال تقریبا شپږ نیم یا 7 فټو پورې دا د بیت الله شریف حصه ده او دا نور ته نه بهر ده.
په دې بیت الله شریف د پاسه چې کوم غلاف دی دغه غلاف د ټولو نه اول اسماعیل علیه السلام دې کعبې ته ورغوستی او بیا د هغه د زمانې نه دا قصه را شروع وه نبی علیه السلام به هم په خپل ژوند کې دا غلاف ورغوستو او د خلفاء اربعو صدیق اکبر عمر فاروق عثمان بن عفان او د علی رضی الله عنه په زمانه کې هم دا سلسله شروع او دننه پورې را روانه ده د بیت الله شریف په دې چت کې چې کومه پرناله لګېدلې ده نو دا په عوامو کې مشهوره ده په میزاب رحمت سره د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا نه وه لکه چت پې نه و قریشو بې چت واچولو نو دا پرنالې پکې هم کېښود د بیت الله شریف د دروازې چې کومه چابي ده کلید کعبه نو دا د ټولو نه اول د اسماعیل علیه السلام په تصرف کې وه هغه سره به وه وخت به یې کولاوله د هغه د وفات نه بس بیا د هغه یو زوی و د هغه نوم ثابت و هغه سره به وه او بیا د هغې نه وروستو په کومه قبیله کې چې د اسماعیل علیه السلام واده شوی و او د هغه خرګنۍ وه بنو جرهم د شعبي مشري هغې ته حواله شو او بیا دا سلسله را روانه وه د مکې د ښار په قبایلو کې یو قبیله وه خصاعه هغې ته دا مشري حواله شو سوونه زرګونه کاله پکې تېر شو او بیا په آخر کې د نبی علیه السلام په نیکونو کې پنځمه یا شپږمه پېړۍ کې یو لیکلی قصی ابن کلاب چابي به د هغه سره وه د هغه په سرپرستۍ کې د هغه په تصرف او په مشرۍ کې وه د هجرت په 8م کال چې مکه مکرمه فتح شوه نو دا چابي د یو صحابي سره وه نوم یې عثمان او د پلار نوم یې طلحه و نبی علیه السلام هغه راغوښتلو او ورته ویې چابي راوړه هغه چابي راوړه نبی علیه السلام دننه لاړو بیا اوږده قصه ده بهر راووتلو خطبه یې ووي او دا اعلان یې وکړلو چې د جاهلیت د زمانې تمام رسمونه رواجونه دا زما د دې دواړو خپو د لاندې دي یعنی د نن نه بعد د جاهلیت د زمانې تمام رسمونه رواجونه هغه ختم شو دوه کارونه زه اوس هم پرېږدمه
یو په حاجیانو باندې د زمزمو د اوبو د سکلو او د سکلولو دا کار، او دویم د بیت الله شریف د خدمت ذمہ داری، د هغې د صفای سوترای، او بیا یې عثمان راوغوښتلو او چابي یې ورته ورکړله او دا آیت تلاوت کړو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، الله پاک تاسو ته حکم کوي چې تاسو امانت وسپارئ د امانت مالکانو حقدارانو ته. نو دغه آیت د عثمان ابن طلحه او هغه ته د چابۍ د حواله کولو په باره کې الله را نازل کړی، او ورسره نبی علیه الصلاة والسلام دا جمله وویلې خالدتن تالدتن، ای د طلحه اولاده دا چابي به ستاسو په نسل کې د همیشه د باره د قرب قیامت پورې به د ستاسو په نسل کې وي. عثمان ابن طلحه چې مړ شو بیا دا چابي میلو شوه د هغه د تره زویو شیبه، بیا د هغه سره وه. دا د نبی علیه الصلاة والسلام یو معجزه ده، څه کم 1500 کاله وشو او د ننه پورې دا چابي د طلحه رضی الله عنه په اولاد کې او د شیبي په خاندان کې دا سلسله را روانه ده. اوس هم په عربو کې بالعموم او په مکه مکرمه کې بالخصوص شیبي یو خاندان دی، او د چابۍ د سنبالولو د حدود کلاولو د دنیا حکومتونه بدل شو، حکمرانان بدل شو، لیکن دا سلسله الله پاک نه بدل کړي، اوس پورې دا سلسله د هغوی په خاندان کې ناروانه ده او د قیامت پورې به دا سلسله انشاءالله جاری وي. د بیت الله شریف د دې حجر اسود د هغه کاڼي نه چې د سپینو زرو کوم خور راته ودي، نو دا د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې نه و، د الله د پیغمبر په زمانه کې هم نه و، د خلفای اربعو په زمانه کې هم نه و. یو وخت یو دور داسې و چې د کعبې گورنر جوړ شو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه، نو اول د چاندۍ او د سپینو زرو دا کاڼه او دا خور دا ته هغه راته وکړی دي، بیا به کې تبدیلیانې راتلې خو بنیاد یې اول هغه ایښی دی. د بیت الله شریف د دروازې ته مخامخ لږ دی ښي اړخ ته د منارې په شکل کې یو ځای دی او شیشه ده، او بیا لاندې په ژوره کې کاڼی پروت دی، د دې کاڼي نوم دی مقام ابراهیم. دا هم جنتی کاڼی دی او دا هم الله پاک را لېږلو ابراهیم علیه السلام ته، او د دې کاڼي په باره کې الله وایي فیه آیات بینات مقام ابراهیم. 6,000 کاله وشو چې دا کاڼی دنیا ته راغلی دی، او په مکه او په کعبه او په عربو باندې د دنیا حالات ادوار طوفانونه
جنگونه جګړې راغلي دي، لیکن الله جل مجلوه د کانه تر نن پورې محفوظ ساتلی دی. او د ابراهیم علیه السلام د قدمونو هغه ظاهري نښې په دنیا کې د یو پیغمبر هم د بدن داسې ظاهري نښه الله پاک برقرار نه ساتلی ما سوا د ابراهیم علیه السلام د قدمونو د یخودو د نښه تر نن پورې محفوظه ده. د مقام ابراهیم د الله د پیغمبر په زمانه کې او د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې د کعبې د دروازې ته نږدې یو څو فوټه کې تکلیف به طواف کوونکو ته. نو عمر فاروق رضی الله عنه بیا په خپل دور کې د صحابه کرامو په مشورې سره دا کانې د خپل ځای نه لږ په شاکه او دغه ځای کې ودرولو چې کوم ځای کې اوس ولاړ دی. په قرآن کریم کې ګڼ آیتونه داسې دي چې په یو څو خبرو کې عمر فاروق رضی الله عنه د الله پیغمبر ته مشوره ورکړې ده او بیا الله جل مجلوه د عمر فاروق د مشورې په تایید کې قرآن کې آیت را لګلې. په هغه آیتونو کې یو آیت دا هم دی مخکې به د مقام ابراهیم سره بخوا کې دا 2 رکعاته لمونځ نه کېده. عمر فاروق رضی الله عنه ارمان او تمنا وا او د دې تمنا او د دې ارزو اظهار د نبی علیه السلام په مخ کې وکړه لو اتخذنا مقام ابراهیم مصلى یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقام ابراهیم دا کوم د موږ د کولو لپاره زه مقرر کو یعنی زمي دا غواړي چې دای په خوا کې موږ کو نو الله جل مجلوه سمود پس د قران کریم دا آیت راولي ګلو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل چې زما د مشورې په تایید کې الله جل مجلوه دا آیت راولي ګلو. نو د دې آیت د نزول نه بعد بیا دا حکم جاری شو چې کوم مسلمان د کعبې نه طواف وکړي او 2 رکعات لمونځ زموږ په مسله کې به باندې واجب شي. نور ائمه ورته سنت وایي دغه ځای کې کول سنت دي. په داسې طریقې سره به کې چې دلته کې دولاړي دلته کې مقام ابراهیمي او شاده کعبه خو مخکې مې درته دا خبره بار کړې ده چې سجده لګي او نیت کې مونږ کې رکوع کې نو نیت به دې څوک الله نه به دا نیت په زړه کې راولي چې دا سجده زه د کعبې د کوم نعوذ بالله الله دې زموږ ستاسو حفاظت وکړي بیا مشرک شو او نه به دا نیت کې چې زه دا سجده چاته لګوم په مقام ابراهیم ته لګوم نه سجده الله ته لګوم عبادت د الله کوم موز الله ته کوم خو الله پاک راته دا حکم کړی نه چې ما ته سجده لګې نو مخ به زما کور دی. فولي وجهك شطر المسجد الحرام او دا رنګ نیت بری دی چې سجده الله ته لګوم موز الله ته کوم خدا الله دا حکم نه چې د طواف د 2 رکعات نور موز چې د طواف د 2 رکعات مون شکل ته کېنو
مقام ابراهیم ته مخامخ به کې بدی نیت به کې کله چې د الله جل جلاله د طرفه نبی علیه الصلاة والسلام باندې نماز حکم راغه نو د مانزه د حکم سره د الله د طرفه د استقبال د بیت الله حکم راغه چې موږ وکې نو مخ به قبله ته کې نو اول چې الله پاک نبی علیه الصلاة والسلام د پیغمبري ورکړه او بیا معراج ته راوغختلو منځونه ور باندې فرض کړه نو قبله څه شی وه یو قول لري مثلا اوږده ده چې په شروع کې قبله دا بیت المقدس بیت المقدس مسجد اقصی د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې دا د الله د پیغمبر نه زرګونه کاله مخکې تیر شوی دي او د دنیا انبیاء کرام د هغه په نسل کې دي نو د ابراهیم علیه السلام قبله هغه زمانه کې کعبه وه د ابراهیم علیه السلام قبله څه وه کعبه او بیا د بني اسرائیل د پیغمبرانو قبله څه شی شوه بیت المقدس نبی علیه السلام بچه کله مونږ کولو نو د هغه د زړه به دا تمنا وه چې ټیک د قبله خو بیت المقدس دی ما خو به زه دې اړخ ته کومه خو ورسره زما د نیکه د ابراهیم علیه السلام چې کومه قبله او کعبه چې هغې ته هم مخ راشي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم با دا ګوټ دا رکن د حجر اسود او دا رکنی یمانی دی نو نبی علیه السلام ما دی دیوال ته مخامخ ودرېده دیگه خبر باندې کړه په مطاف کې چې موږ کولو مکه مکرمه کې به موږ کولو نو دی دیوال ته مخامخ ودرېده مقام ابراهیم لرکن یمانی او د حجر اسود نو کعبه ته به هم مخ شو او شمال اړخ ته بیت المقدس هغې ته به مخ شو خبر پوهېږې که نه نو د مونځ په دوران کې به د الله د پیغمبر مخه دواړو قبلو ته شو بیت المقدس ته هم او کعبې ته کله چې نبی علیه السلام د الله په حکم سره هجرت وکړو او مدینه منورې ته لاړه نو شپاړس نیمې یا 11 دا درې قسمه روایتونه دي 14 یا 14 نیم یا 11 میاشتې دا به د الله د پیغمبر قبله بیت المقدس دې خبره ته اصول کوئ مکه مکرمه جنوب اړخ ته وه او مدینه منوره شمال اړخ ته وه
او بیت المقدس هم د مدینه منورې نه وای کنه شمال ته د مدینه منورې په ښار کې به چې کله د الله پیغمبر بیت المقدس ته مخ کولو نو مخ به اخا نو کعبه ته بسره ده شابه شو نو په مدینه منوره کې د 14 یا 19 یا 14 نیمه میاشتې نبی علیه الصلاۃ والسلام اخو ته مخ کړی دی او قبله ته به شاوه او دا به د الله د پیغمبر زمير او زړه نه منل چې د ابراهیم علیه السلام کعبه ته زما شي شای نو دا تمنا به وا چې د الله د حکم راشي او قبله بدل شي د دې تمنا او دغه حرص په لالچ کې به الله پیغمبر بیا کتل بیا برکت صحابه کرامو ته اندازه لګیدلی و چې قبله به بدلیږي قرآن کې الله وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا مومنو ستا دا مخ اړول بار آسمان طرف ته نو بیا ولش میاشتې بس دا الله دا اړه حکم راغی فولي وجهك شطر المسجد الحرام مخراتوك نبی علیه السلام مخه او یکدم مخرا بدل دې د ویلګي کې تحویل د قبله تحویل د قبله د الله د اړه د قبله د بدلی د حکم بیا راغی مدینه منورې ته اوسم چې حاجیان زی او حکومت والا یا گروپ والا بوزي او هغه تاریخي ځایونه ور باندې ګوري نو هغه جمعات ته بوزي اوس هغه جمعات مشهوري په مسجد ذیل قبلتين د دوه قبلو جمعات د ماسپخین تیمو او د الله پیغمبر په مازه ولاو هغه ته مخو دوه رکعات کړیو او دوه رکعات پاتیو او د مازه په مسکی د حکم راغه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په مازه کې مخراته وکړه نو دوه رکعات بیت المقدس طرف ته شو او دوه رکعات کعبه ته شو ځکه د جماعت ویل کېږي ذل قبلتين الله پیغمبر اخو ته ولاړو او دی خو نور پسې سو ګولارو نارینه صحابه ولاړو او دی خو ور پسې زنانه ولاړې وي نبی علیه الصلاۃ والسلام د مانځه په مسکی د زنانه وغه صف تراغه او زنانه لاړې ده د الله د پیغمبر هغه سیته او سړي په خپل ځای کې په صبر کې راته اوس دغه خبر ورګه الله پیغمبر هغه ځای کې ولاړو دلته کې راځي او زنانه دلته کې ولاړې د الله د پیغمبر ځای ته لاړې او سړي خپل ځای کې راته اوس نو دانی مزیدی ارختو نو ځکه ورته ذل قبلتين وي نو مقام ابراهیم انو مسله دا د کوله چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى دا دوه رکعاته موزه د دې آیت د نزول نه پس شروع شوی دی نو د موز په دوران کې بنیت په سجده کې په رکوع کې مازه کې دشای د الله او دا نیت دي چې دا د الله حکم نشي مخبک قبله ته راځي او دا د الله حکم نشي د دوه رکعاته موزه به د مقام ابراهیم په خوا کې به باقي مقام ابراهیم خپلول هم بدعت ده لا سنور پوری مګل هم بدعت ده رومالونه مصلی ور باندې مګل مصلی بدعت ده کم سیس صحابهونی کړي بس نشته ها قتل ورتشتا د عبرت بنیت چې الله پاک وي
فيه آیات بینات مقام ابراهیم دای په خصوصیت سره ذکر کړی دی نو په دې نیت باندې ورته کتل جایز دی د مقام ابراهیم نبی یوسف د شاته لګس اړخته کوهی دی او چینه ده او د دې کوهی او د دې چینی او د دې اوبو نوم هم دی زمزم د عربی د ژبې لفظ دی د زمزم د لفظ ډېرې معنی راځي خو یو معنی ده کثیر ډېرې عربوی ماء زمزم ای ماء کثیر ډېرې اوبه نو دا چینه او دا کوهی او د دې چینې دا اوبه دا دومره ډېرې دي چې زرګونه کاله وشو او تر اوسه پورې وایي چې کوم انجینران دي ساینسدانان دي د انچ برابر اونچ نیچ په اوبو کې نه دي راغلي هغه یو سطح باندې رواني او د دنیا هر ملک د الله پاک وبرسي یوازې په حرم کې دننه کال 12 میاشتې کې چې کومې اوبه خلک استعمالوي د هغې څه چې موږ تاسو نشو کولی او دا رواني نو واقع مو اوریدلې ده ابراهیم علیه السلام او اسماعیل ابراهیم علیه السلام دا الله حکم وکړو عراق پرې د هجرت وکړه بیبي هم د ځان سره کړه بچی هم د ځان سره کړه هجرت یې وکړه تلل د نن زرګونه کاله وړاندې چې کوم ځای کې د مکې ښار آباد دی دغه ځای ته چې را ورسېده نو بس وایي مخکې به نه ځي حجر اسماعیل یو جونګړه یو جونپړی یو چوپال غونې وله جوړ کړه لرګي مرګي سانګې مانګې راغونډې کړې او بیبي او ماشوم بچی د دې سوري د لاندې پرېښودل او ابراهیم روان شو ښځه ورپسې ګوري سړی په مخه روان دی ورپسې ورپاسې ده آواز ورکوي خو پیغمبر دی اولوالعزم پیغمبر دی نه جواب ورکوي او نه مخ راتاوي لکه د الله حکم دی بیا آواز بیا آواز اخر کې د پیغمبر ښځه وه ویې سړیه پخپله دې پرېښو او که الله حکم دی وایي دا الله حکم دی وایي په مخه دی ښه چې دا الله حکم دی بس الله به زموږ څه کوي حفاظت به کوي کومه توقه موخه چې راغښتې وه څه موده پورې استعمال کړله خوراک هم ختم شو ګسکاک هم ختم شو سینه کې د خوراک د نشتوالي د وجې نه پې هم ختمې شوې ابراهیم اسماعیل علیه السلام به ژړل دې ته به یې واچولو وینه او د دې د خوراک څښاک د راکم نه لګېده چې دې پوه شه چې دا ماشوم رانه مري نو بیا یې د اوبو په تالاش پسې منډې شروع کړې نو مخامخ کعبه ده منځ کې میدان دی او د میدان ښي اړخ ته هم لوړه غونډۍ ده او اوس اړخ ته هم لوړه غونډۍ ده د یوې غونډۍ نوم دی صفا او د بلې غونډۍ نوم دی مروه واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كان قرآن یو آیت دی د قرب قیامت په وخت کې به یو ځوان زناور د اوښې په شکل کې د یو غره نه راوځي او د خلکو سره به خبرې کوي نو د اکثر مفسرینو رایې دا ده چې دا قرب قیامت په وخت کې به د غره نه چې کوم ژوندی زناور راوځي او د خلکو سره به خبرې کوي د هغه به د دې صفا د غونډۍ نه د دې نه به راوځي نو دې غونډۍ ته یې منډه کړه او اوتره ده او اخوا دې خو ګوري چې که چېرته لوګۍ په نظر راغله چېرته دوړه په نظر راغله چې قافله روانه چې ورشم میلو شم اوبو مطالبه ترې نه وکړمه چې مایوسه به شوه
بیا به د مرو دې غونډې ته منډه کړه، هغه نسبتا لږه ټیټه وه. د صفا او د مروه په دې منځ کې چې کوم د شنو راډونو نښې دي، اوس سعودي حکومت همواره کړې ده. دا ځای جوور و. دې جوور ځای ته به چې دی راکوزه شو که نه، اسماعیل علیه السلام د سترګو نه انا شو او نور به یې څارلو او کتل به چې د ځناور را نشي، د رینده را نشي، وینې خو یې وینه تښتئ. نو دغه ځای کې به د سترګو نه پناه شو، نو منډې به یې کړه. بیا به چې لوړ ځای ته وخته په نظر به راغه چې ماشوم به ځای پروت دی، بیا به روانه شوه. نو چې مایوسه شوه راغله چې کتلې، نو اسماعیل علیه السلام لګیا دی پونډې وهي او د هغې د پوندو نه الله پاک سینه را روانه کړه او اوبه را زیاتېږي زنانه وه. نو دې ته نه خاورې دا غونډۍ په دې حفظ په دې لالچ کې لوښې خو شته دی نه، بالډۍ خو شته دی نه، کولرې خو شته دی نه، چې لږ شان اوبه را جمع کړمه لکه دا خو به وچېږي چې بیا څه مودې دپاره استعمال کړمه. نو علماء کرام هم لیکي، د سیرت او د تاریخ کتابونه هم لیکي چې که دغې زنانه دا پوله ترې نه وې راته وکړې، الله جل مجلوه به د زمزمو دا اوبه دې ټولې دنیا ته رسولې وې، نو دا اوبه الله پاک راښکاره کړي. روایتو کې راځي جبریل علیه السلام الله راولېږلو او هغه پونده وواله او د هغه په پوندې سره بیا دا شینه الله راښکاره کړله. سونه زرګونه کاله دا وه او بیا یو زمانه داسې راغله چې د دې بالکل نام و نشان هم ختم شو. یو زمانه یو دور په صدو داسې هم تیر شوی دی چې انسانان د زمزمو د اوبو د دې نعمت نه محروم وو. د نبی علیه السلام نیکه عبدالمطلب او د قصه د مخکې مې درته کړې وه، خوب یې ولیدلو او بار یې ولیدلو او خوب کې ورته همدغه ویلې کېږي چې دا ځای وکنه، یو ځای له خوب ولیدی، بیا یې خوب ولیدلو، اخر کې چې بالکل مطمئن شو یوې کولاله اوزارې راواغشتل او د زمزمو د کوهي دا چې کوم ځای کې چینه ده دا ځای کنستل شروع کړل چې الله پاک یو وخت هغه چینه بیا را برسېره کړه. نو دا عبدالمطلب د نبي علیه السلام د هغه نیکه د زمانې نه دننه پورې دا را روانه ده. اوس هم ډېر سپین ږیري حاجیان داسې شته دنیا کې چې هغوی به په خپلو لاسونو د بوقو په ذریعې سره به د دې زمزمو د اوبو نه کوهي نه اوبه را اوښکلې او څکلې به او بیا د اوبو د څکلولو په خلکو باندې ذمه داري نبی علیه السلام خپل تره عباس ته ورکړې وه. د هغه دا ذمه داري وه، دې ته به سقایه وي، د اوبو انتظام کول. نبی علیه السلام چې کله راغه او د دنیا سرګونه خلکو او عباس رضی الله عنه هغه پشي لګیا کوی را اوبه را اوښکلې، الله پیغمبر ته فرمایي شابه یې تکړه شئ، دا اوبه را وباسئ او د الله په مېلمنو باندې دا اوبه څکوئ او دا دومره لوی اجر او فضیلت لري. وایي زړه مې غواړي چې دا پړی درنه زه په خپله وانمه او دا پړی د اوبو کې په اوږه باندې کېږدم او په خپلو لاسونو زه ده اوبه را وباسمه. لیکن که ما دا وکړه او مسلمانانو ولیدل نو بیا به دا کار دوی تاسو ته نه پرېږدي، یو به یې ځای کوم بل به یې زه کومه، نو ځکه یې نه غواړم. او د علماو دا قول دی حدیث کې راځي چې په مخ د ځمکه باندې چې څومره اوبه دي
نو په هغه ټولو اوبو کې افضل ترینې اوبه ماء زمزم د زمزم او د کوهي اوبه دي. او دو خاصیت به کې د الله پیغمبر ذکر کړي، یو دا چې فيه طعام طاعمین، پدې کې د خوراک غذایت الله یې خېره، و شفاء سقمین، او پدې کې الله پاک د بیماری علاج یې خېره. نو د دې حدیث پرنا کې فقها او محدثین لیکي چې عقیده غواړي، یقین غواړي، نور د مسلمان د هر روحاني او د جسمانی بیماری علاج الله پاک د زمزم وبني او کې خیر. علامه ابن قیم رحمه الله وی ما یو سړی په خپل سترګو لیدل د 15 سورو نه زیات هغه یو نوړې خوراک نه وکړي، طوافونه هم کول، مونږونه هم کول، او د زمزم او د اوبه به اسکري. ځکه د الله پیغمبر چې بلې کې غذایت پروت د روټۍ کار ورکوي سړی مړی. او یو ورځ په خپل راته وی د 40 ورځو نه زیات دې ورځې ما روټۍ نه ده خوړلې، طواف هم کومه، روجې هم نیسم، مونځونه کومه، او د زمزم او د اوبه څښم، او الله پاک ماته د روټۍ کار د دې د برکت راکوي. او البته علماء کرام لیکي چې په یو موقع د معجزې په تور باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ګوتو د مزنه الله پاک اوبه را شروع کړي او صحابه کرامو دا اوبه څښلې وي. هغه اوبه چې کومې د الله د پیغمبر د ګوتو د مزنه راوتلې وي د معجزې په تور باندې، د هغې فضیلت د زمزم د اوبو نه زیات دي. د قیامت په ورځ باندې چې کوم حوض کوثر وي، نو چې کوم محققین علما دي، جوهر علما، د هغوی رایه دا ده چې د زمزم د اوبو فضیلت د کوثر د آب کوثر نه هم زیاده او افضل نه. الله پاک دې موږ تاسو ته په زندګۍ کې بیا بیا نصیب کړي. دا د ایمان یو لویه نښه ده. حدیث کې راځي چې د ایمان یو لویه نښه ده چې مسلمان به د زمزم په اوبو باندې نه مړیږي، بیا به اسکی بیا به اسکی. د دنیا قیمتي شربت اوس کګنه افته بس به دې رسل شي کور شي، او د قیمتي خوراکو کسر به دې تور شي. د زمزم اوبه چې ټول عمر هم څکي، فطرتا طبعا به دې نه نفرت الله نه پیدا کوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب